بسم الله الرحمن الرحیم. امید څه ښه به وي. ټول نوال خو زه خپل جمله قومي مشرانو، قومي جوانانو ته او خپل د قوم قدرمنو خویندو او میندو او جمله مسافرینو ته دا پیغام ورکوم چې اگر چې مشکل او سخت حالات دي، ټولو نوال به زه ټول قوم نه توری مو قوم دی هغوی استقامت ته او هغوی حوصلې ته سلام خپله طرف نه عرض کوم چې یقینا دغو حالاتو کې قوم کوم حوصلې سره په یوې خبرې ولاړ دی، هغه یقینا میسوره قدر وکړو، هغه کام دی او په کار انداسې دی چې دغو حالاتو کې موږ خپل قومي مفادات مد نظر وساتو، ذاتي مفادات شاته واچوو او سره خپل خدای دې نه وکړي چې څه اختلاف وي، د یو بل احترام وکړو او قومي اتفاق او اتحاد یوه عملي او بهترینه مظاهره کول پکار دي. څومره پورې د حالاتو جرګې تعلق دی، اگر چې اوسه پورې ما څه قومي بیان دې حوالې سره نه دی ورکړی، څه یوه نتیجه یوې خبرې راوځي نو زه مغه قوم ته مخکې کوم. خو زه چونکې میسج وایس میسج په ذریعې اول خو ټول قوم ته یو وار بیا د استقامت خراج تحسین پیش کوم. خو چې څومره قوم استقامت کړی دی، زه خپل قوم غیرو جوانانو مشرانو او خپلو قدرمنو خویندو میندو وړو بچیو پورې ټیک دی، اموات کېږي، تکلیف دی، مشکلات دي، خو د کورمې د قوم د خاورې ساتلې دپاره استقامت ډیر ضروری دی. او موږ جرګه کله نه راغلي یو اول ګنټې نه لګیا یو، مسلسل کوشش کوو، مسلسل خبرې کوو، مسلسل مشاورات کوو، خو ځنه شوونه داسې دي دا 14 نکاتو کې هغه قابل عمل نه دي، هغه منل ډیر مشکل دي، هغه فیوچر کې قوم باندې یو اثر مرتب کیږي. مو بشک امن غواړو، زه خپل قوم سره اولین اندا استدا قوم نه چې استقامت سره امن امان برقرار وساتوي. کله یا یو قومي ضرورت د ایکسټریم حد کې اگر چې مشکلات دي نو بیا په کار دی مو قومي یو आवाज اوچتونه دی. جرګه ناکام نه دی، تحفظات دي باشکو باندې څنګه حواله سره مو خپل یو موقف مخته کړی دی. څه اول د روډ کولاو شي، ایمو قوم ته ریلیف ملاو شي، ټولو کورمیوالو ته د ریلیف ملاو شي، معاملات زندگی بحال شي. هغه نه بعد بشکه جرګه مذاکرات د جریوی ګرانډ جرګه د انپاور کړل شي، نامینیټډ د شي دا جرګه څه دا جرګه ده روزانه حساب سره نوی خلک جرګې کې کینی نو دنیاي متحفظاتي جرګه معلومه شي مو ګرانډ جرګې سره کینو، چونکی د پاریکانو منځه بده سی وایم جرګه ده حکومت برای راست کدا شي کول غوړي دا به ټیک نه وي. ګرانډ جرګې په ذریعہ د مذاکرات وکي مو سره پاریکان د اعتماد کې واخلي، د پاریکانو تحفظات د وریا کی نو غنه بعد مو د کور میامن د پاره بشکا هر ممکن کوشش کوو، هر ممکن قدم اخلو او مو غوړو یا څکور می کې د یو درپا یو مستقل امن امان قائم شي. نه غوړو مزید د جنگ او د جدل او د خون خرابې حق بالکل نه یو. نو زه قوم ته دا امید ورکوم څنګه مو پارک کوارټ جرګه څمو رغلیو قومي مشاورات د پاره دلته د ټول پاکستان علماو سره مشاورات وشو، هغه ته خپل تحفظات او مشکلات مو وړاندې کړی دي. ان شاء الله غبا یو بهترین رزلټ وی ټول پاکستان بلکې بیگا لیاقت بلوچ صاحب ملي یکجهتي کونسل کوم موجوده مشر ده او هغه ټول د صوبا پنجاب سند او کی پی اسلام آباد ټول ذمہ داران شیعه سنی علما هغه سره مو یو میټینګ شوه ده، هغه خپل یو سټرګل ده سمې کو خو مذاکرات او حواله سره زدا وایم چې جرګه اوسه پورې کنټینیو ده، خو مو د سیویل دي چې څو پورې یمو روډ بحال نه ده، یمو تحفظات وریا نه دي شوی ور پورې مو مذاکرات مزید جری نشو ستای. هغه حواله سره نن فائنل قومي جرګه راغوښتي ده اسلام آباد کې ان شاء الله یو نتیجه به وباسو. هغه نه بعد به ګرانډ جرګې ته مو مخکې وا خبره کوو څو ګرانډ جرګه دې مو
او د حکومت منځه دا کوم صورتحال دی دا د کلیر کی مشکلات د واضح کی چې دا د تحفظات دي او دا تحفظات وریا کړل شي. نو زه خپل قوم ته اندی امید سره سمو دلته خپل شپه ورځ خپل مهنت کوشش جاری ده او وی خبره نه چې زه ویلاړ یم ویلی مدي څه کچوک مو شوټ کوي کچوک مو ساروي کچوک مو جیل تستوي نیمه وا قومي ذمہ داری ده زه دا ټولو قربانه وته قوم پر ذاتی تور باندې تیار یم خزنه شاید سه څنګه د قوم مزاج په مطابق نوي اغه نه زه د سه بای فورس نه مانه چوک د سخت خستا شي او نه قوم او نه کیدای شي. البته مفاهمات امن فارقینو منځه وی خبره نه انډرستانډینګ یو طریقې کار سره تحفظات وریا شي او مو غواړو دا څکرمي کې مو کوم سیاسونی قوم وسو نو څو مسالې به مو خپلو کیا یو بل سي ځنو شیو کې حل کولې کوشش کوو بیا به ان شاء الله د مسایل حل کیږي او د درپا امن بارتي دی حواله سره زه ټول قوم ته سلام عرض کوم او ان شاء الله تاسو امید لرئ روان دوه درو ورځو کې به یو نتیجه خیز د جرګې ریزلټ ان شاء الله راشي کا مو سره تحفظات نشوریا نمو دا صفا واضح کړی د ګرانډ جرګې باندې او د ریاست ذمہ دارونه بای فورس مو به خبره ته نه یو تیار مو تحفظات وریا کړل شي پاره کینو اغه نه بعد یو مناسبه د امن لپاره یو قدم یو معاهده مخکیا شوی دی ان شاء الله بیا با کیږي کورمي کې قانون غوړو نو دا ټول شي نو خیال بساتو زه خپل قوم ته ټول ذمہ دارانو ته دی حالاتو کې کومي طریقې سره کوم مشکلات د قوم فیس کوي خو ټولو ته یو بیا خپل طرف نه سلام عرض کوم او امید ور کوم چې حوصله سره همت سره کوشش کوئ میډیا ته خصوصي به گزارش وکوم پریس کلب نو جمله سوشل میډیا مرګلونه دا وخت کې میډیا ډیره پوزټیو ډیره قومي مفاداتو لپاره استعمال کوي او خو قومي یو میسج یو قومي پیغام څنګه د جرګیا ممبرانو حوصله شکنی ونه شي او قوم ته حوصله ملو شي او ان شاء الله کوشش بداوي مو هر قربانه ته تیار یو ذاتی تور باندې مرګ ته تیار یم جیل ته تیار یم چوک مو شوټ کوي هغه ته تیار یم او قومي مفاداتو باندې کمپرمایز تا ځنو شو ته نه یم تیار نو امید ان شاء الله ما سره خو ذمہ دار قومي مشران او خيار خلک او مو رهنمایي کوي او زه ټول قوم نه دي خبرې کې رهنمایي غواړم څه کځنه شونه څمو قوم مشرانو جایز وګڼل څه دي کیا یو خیر لاره روزي نه کیا متدی قوم مورالي اخلاقی سپورټ مو